गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फ़ोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जाओ यार सब्सक्राइब करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानुम प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सदीक़ा दा ज़ په सलीम کمپلیکس کې مازیګر وخت کښېنم. نن زما د دا ویډیو مقصد دا دی چې جراثیم وچی شته وایي ښځه راسي وایي ما ته ډاکټر وویل چې ستا جراثیم دي. جراثیم چې دي هغه د ښځې په بدن کې انفیکشن کوي. بکټیریا په بدن کې د وینې په ذریعه راسي، دا دانې هم پیدا کولی سي. په دې کې تبه وي، نلي خوږي، نلو کې درد دي، په نس کې درد دي، په ملا کې درد دي. د دا د وجې څخه دا جراثیم څه نوونه هم جوړېدلی سي، دانې هم جوړولی سي. په دا کې که یوه ښځه میندواره ده، کښنه یې په نس دی او د بولو انفیکشن بار بار ودې ته کېږي، د دې مطلب دی دا جراثیم دي. دا جراثیم د دې مثانه یې هم خرابه کړې ده، بچهدانه یې هم خرابه کړې ده. اوس کښنۍ خرابوي، یا کښنۍ ضایع سي په کم عمر کې، یا د 8 میاشتو کې ضایع سي، یا کښنۍ په نس کې مړ سي. بل کښنیان ولې ضایع کېږي؟ هغه مندي چې شوګر یې په خاندان کې شوګر دی، خانداني ودونه دي، یا په بچهدانه کې دانه ده، په بچهدانه کې جراثیم دي، بچهدانه یې کمزورې ده، د بچهدانې خوله یې خلاصه ده، هغې ته موږ وایي سروایکل انکامپیټنس. بچهدانه چې ده هغه د 3 میاشتو څخه زیات کښنۍ نسي برداشتولی. په هغه کې موږ د کښنې پر خوله باندې، د بچهدانې پر خوله باندې، یعنی پر سرویکس باندې موږ یوه ټانکه ور ولګوو. دا ټانکه د 3 میاشتو بعد لګیږي او چې 9 میاشت پرس وله دا ټانکه موږ برته لرې کوو. دې ته موږ وایي سروایکل سرکلاج. بعض اوقات دا طرح انفیکشن ځي لکه وایرس ته وایي، موږ وایي ټارچ پروفایل یې ورکړه، انټي فاسفولیپیډ انټي باډي سنډروم ټسټونه یې ورکړه. دا ټسټونه یو څه ګران دي. په دا کې کله کله که دا موږ واقعي پوه سو چې انفیکشن شته، بیا موږ انټي بایوټیکس ورکوو او دا انټي بایوټیک ورکوو چې مور ته تاوان نه ورسوي. بعض اوقات د مور چې دی هغه پولیسسټیک اووریز وي، دا معنا مرضي یې سمه نه وي، هګۍ خو جوړه سي، کښنۍ خو په نس سي، مګر هغه چونکې هګۍ چې ده هغه سمه نه وي، د دې د وجې څخه کښنۍ خو وسي لیکن کښنۍ بار بار ضایع کېږي. کله کله دا د اکا د زوی سره واده، د خالا د زوی سره واده، خانداني ودونه دا هم دا مسله کوي. لیکن هغه ناجوړیانې چې انفیکشن کوي د هغه علاج موږ کولی سو، انټي بایوټیکس ورکوو، د هغه دپاره بیډ ریسټ ورکوو او یو څه دا طرح دوایانې دي چې هغه لکه ستنې چې دي کلکسین ستنې دي، په هغه کې د مور وینه چې هغه ډېره خنډه وي و کښنې ته چې دی د مورینه څخه سمه وینه نه ورځي، بیا موږ د ستنې په نس کې تر پوست لاندې، په ورانه کې تر پوست لاندې دا طرح ستنې ورکوو هره ورځ یا هره 3مه ورځ او تر 9 میاشتو پورې ورکوو چې د مور وینه نری سي. چې وینه نری سي د مور وینه به کښنې ته ورسیږي، خنډه وینه چې ده هغه کښنې ته نه ورسیږي. چې وینه نه ورسیږي د کښنې ګروت نه کیږي، کښنۍ پرورش نه کوي. بل یو قسم ګولۍ راځي اسکاډ ورته وایو، ډېرې ارزانه ګولۍ دي، کلکسین خو ډېر ګران علاج دی مګر تر کښنې ګران نه دی. یو خدا خبره. بل کله کله کښنۍ پر کمه باندې پیدا سي، زموږ ښځې راسي وایي دا نو ولې پر کمه باندې پیدا سو؟ هغه د جراثیم د وجې څخه د بولو انفیکشن، تبه، زکام لکه دا کرونا چې ولو، یا د کښنې سایز دونه غټ دی، شوګر یې دی، د کښنې په زړه کې خدای دې نه کوي سروی دی، یا د کښنې پوزیشن سم نه دی. په دا صورت کې موږ دا کوشش کوو چې کښنۍ و دونه عمر ته ور ورسیږي، یعنی 8 میاشتې یې پوره سي، که 8 میاشتې هم سوې، په هغه صورت کې موږ وایي دا کښنۍ به موږ اوس یا د اپریشن په ذریعه یا دغه که د بچهدانې خوله خلاصه وه دا کښنۍ به پیدا کړو او د دې بعد دا کښنۍ به موږ په چیشي کې کښېږدو. د هغې څه مخکې د کښنې سږي چې دي د 9 میاشتو څه مخکې کچۍ، په دې کې یو قسم ستنې راځي، موږ ډکسا انجکشن ورته وایو.
ډېرې ښځینه وایي دا ستنې ولې ورکوئ هغه د کوچني سږي ورپخوي ولې کوچنی که په کم عمر پیدا سو ساه سم نسي اخیستی سږي یې کچه وي او کوچنی چې دی هغه خدای نخواسته نه بچاویږي نو ضروري ده چې تی خپل ډاکټر له ورسئ خپل د وینو ټسټونه وکئ او ډاکټر چې هر څنګه ډاکټر مور و پلار دی ډاکټر هم په خدای زړیږي ډاکټر هم خدای ته محتاج دی ته هم خدای ته محتاج یاست خدای مې خوشحاله لره الله حافظ